بخاري صاحب دا راته وایي تاسو تعلق د کوم ځای سره ساتئ؟ یعنې تاسو د دې نه مخکې سیاست کړی دی کړي وه تاسو جی په دې لکه تاسو د دې نه مخکې سیاست کړی دی په دې کې تاسو دا دومره ګیپ ولې وساتلو چې مخکې تاسو په 2005 کې سیاست کړی دی اوس 2023 کې تاسو یا 2024 الیکشن ته راغلی دا دومره ګیپ تاسو ولې وساتلو دې وجوهات څه بخاري صاحب سوال سخت دی خو چونکې تاسو نه یې کومه دا راته وایي تاسو د خدمت جذبې دپاره راوتې دې میدان ته که یار تاسو د کرسۍ وږي تاسو څنګه ووایي چې یاره دې نه مخکې ما سیاست کړی دی آیا تاسو مخکې چې کوم سیاست کړی په هغې کې تاسو د خلکو خدمت کړی بخاري صاحب ډېر ټایم مو نه ضایع کوم خو دا راته ویم چې اوس تاسو ته مقابله کې د پرویز خټک زوی چې کوم دی اسماعیل خټک هم ولاړ دی یا به نور داسې کینډیډیټ وي د اختیار ولي ډله چې کومه ده مسلم لیگ نون والا یا چې کوم دی پی ټي آی کومه پارټي ده هغې کینډیډیټ به وي نو هغې خو ډېر سوپر پاور دي یعنې ډېر دغه دي تاسو به څه سوچ دی چې آیا تاسو به کامیاب شئ که نه بسم الله الرحمن الرحیم قدرمندو کتونکو عمر جمشید یمه دا وخت چې را سره کوم شخصیت موجود دی امید لرم چې تاسو به پیژنئ سید علي شاه بخاري صاحب زما سره موجود دی مخکې هم الیکشن ته ولاړو او دا پیر بیا ولاړ دی د سره خبرې اترې کوو او انشاءالله سخت سوالونه به تانه کوو بخاري صاحب اول خو ته زه په خپل پروګرام کې هرکلی یم ډېره مننه عمر جمشید صاحب تاسو ډېره مهرباني چې ما ته مو وخت راکړو او زه د خپلو ناظرینو هم ډېر شکرګزار یم او دا ټولې علاقې د خوړې نظامپور ډېر زیات شکرګزار یم د خپل یوت د خپلو مشرانو د خپلو میندو خویندو السلام علیکم بخاري صاحب دا راته وایي تاسو تعلق د کوم ځای سره ساتئ زما تعلق د نظامپور یونین کونسل د نمل کلي سره ده او زه جی سابقه نائب ناظم پاتې شوی یم نظامپور او بل زما هسټري دی خلکو ته معلومه ده ما ټول خلک پیژني یعنې تاسو د دې نه مخکې سیاست کړی دی او جی بالکل په 2006 کې غالبا که زه نه خطا کېږم نو د نائب ناظم الیکشن ما کړی و هغې کې الله ما ته کامیابي راکړې وه تاسو جی په دې لکه تاسو د دې مخکې سیاست کړی دی په دې کې تاسو دا دومره ګیپ ولې وساتلو چې مخکې تاسو په 2005 کې سیاست کړی دی اوس 2023 کې تاسو یا 2024 الیکشن ته راغلی دا دومره ګیپ تاسو ولې وساتلو دې وجوهات څه دې وجوهات جی دا و چې مخکې زمانه مشرانو سینیر خلکو میجر صاحب و زمانه او داسې نور مشرانو نو ما لوکل باډیز پرې خپل ځان ساتلی و خو چونکې چې دې ټیم ما وکتو چې علاقې کې داسې څوک نشته ده او دا علاقه انتهایی پسمانده او بدحاله ده دلته نوجوانان بېروزګاره دي دلته اسپتالونه ویران پراته دي دلته سکولونه وران دي زموږ ځمکې شاړې دي او ټولو نه غټه خبره داره چې په دې علاقې کې ډېر زیات غربت دی نو ما چې دې ټولو مسلو ته وکتو چې 75 سال نه په موږ باندې د بار خلک په اقتدار کې راځي او هغې په دومره وخت کې زموږ خدمت ونه کړی شو نو ما دا مناسب وګڼه چې اوس زه خپله دې خدمت ته ملا وتړم چې زه د دې قوم هغه خدمت وکړی شم چې هغه په دې دومره موده کې دې خلکو ونه کړلو نو همدغه وجه ده چې ما دې پیره د دې علاقې نه د آزاد حیثیت باندې د PK 87 دپاره د الیکشن اناونسمنټ کړی دی تاسو څنګه ووایي چې یاره دې نه مخکې ما سیاست کړی دی آیا تاسو مخکې چې کوم سیاست کړی په هغې کې تاسو د خلکو خدمت کړی بالکل جی ما چې کم وسو د نائب ناظم خو تا ته پته ده هغه څه دونه شی خو نه خو کله چې زه نائب ناظم شوم نو ما په دې علاقې کې د غربت د ختمېدو دپاره ډېر زیات کار کړی او په هغې کې ما چې کوم دی نوجوانانو ته د روزګار ډېر زیات روزګار ما ورکړی الحمدلله چې هغه ټایم خو د مشرف ګورنمنټ و مارشل په دې ملک باندې خو بیا هم لکه ما چې کوم خدمات و دلته کې IGFC چې کله پېښور ته رالو جنرال نو هغه زما ډېر قابل احترام مشر و دوست مې و نو د هغه په ترو باندې ما په دې علاقې کې سونو هلکانو ته روزګار ورکړه ده او په دې مشر باندې چې دې علاقې کې غربت ختم شي او چې تر څو د یو علاقې نه غربت نه وي ختم شوی نو کله هم هغه قوم ترقي نشي کوه چې تر څو دا غریبي د دې قوم نه نه وي ختمه
بخاري صاحب که خلک تا سره د علاقې ولا اتفاق وکړي او تا ته اوټ درکوي نو بیا هسې نه چې تاسو یعنی دستبرداره شئ یعنی کینئ چاته داسې ممکن ده که نه ممکن نه نه داسې ممکن نه ده الیکشن به زه کوم انشاءالله او زه په یو سوچ باندې الیکشن کوم زما سیاست کې زما مطلب دی خدمت کوله او زه غواړم چې زه د دې علاقې د دې قوم خدمت وکړم. دلته هسپتالونه وران پراته دي، سکولونه وران پراته دي، ځمکې شاړې پرتې دي، نوجوانان بېروزګاره دي او د مونږ مشران بار خلکو ته ځي او مینت او زارۍ کوي. نو زه به الیکشن کوم انشاءالله که دې قوم په ما اعتماد وکړو نو انشاءالله چې زما به پوره کوشش وي چې دلته کې به زه خوشحالۍ راوستلو کوشش کوم چې دلته خوشحالۍ راشي او دلته نه غربت ختم شي، دلته مریضانو ته په دې علاقې کې یو بهترین علاج ملو شي، دلته سټوډنټ ته په دې علاقې کې یو بهترین علاج ملو شي. او داسې نورم د دې علاقې ډېر مسایل دي. د بجلی مسله ده چې نن 18-20 غنټې په دې علاقې کې لوډ شیډنګ ده او زمونږ تپوس نه کوي. نو زما د سیاست مطلب د دې مسایلو نه نجات ده د دې علاقې. بخاري صاحب سوال سخت دی خو چونکې تاسو نه یې کومه دا راته وایي تاسو د خدمت جذبې دپاره راوتې دې میدان ته که یار تاسو د بالکل هم نه یم او نه ماته د کرسۍ ضرورت شته ده او عمر جمشید صاحب که الله زه کامیاب کړم نو ته ما په کرسۍ ونه وینې، ته به ما د نظامپور علاقې او د دې پوره حلقې په ګلۍ او کوڅو کې وینې، په خدمت به مې وینې، په هسپتالونو کې به مې وینې، په سکولونو کې به مې وینې او نوجوانو ته به د روزګار دپاره یو کوشش کوم. کرسۍ زما مطلب نه دی، زما مطلب د دې قوم د دې بچیو د دې مشرانو د دې میندو خویندو خدمت دی. بخاري صاحب ډېر ټایم مو نه ضایع کوم خو دا ته ویم چې اوس تاسو ته مقابله کې د پرویز خټک زوی چې کوم دی اسماعیل خټک هم ولاړ دی یا به نور داسې کینډیډیټ وي د اختیار ولی ډله چې کومه د مسلم لیگ نون ولا یا چې کوم دی د پی ټی آی کومه پارټي د هغې کینډیډیټ به وي نو هغې خو ډېر سوپر پاور دي یعنی ډېر دغه دي. تاسو به څه سوچ دی چې آیا تاسو به کامیاب شئ که نه؟ سپر پاور خو عوام دي چې د هغې سره اختیار دی، هغې سره ووټ طاقت دی. سپر پاور خو د الله ذات دی نو انسان خو سپر پاور نشي کېدی. او ته خو د پرویز خټک د زوی خبره کوي خو ما ته به مقابله هله مزه راکوي چې پرویز خټک زما مقابلې ته ودرېږي او نو سپر پاور بل څوک نه دی، نه زه یم او نه پرویز خټک دی. سپر پاور عوام دي، ووټر ده او د ټولو نه لوی سپر پاور د الله ذات دی. یا جی بالکل دا خبر صحیح ده خو ماله خبره لاندې پورې وکړه چې یعنی هغې پارټیانې چې کومې دي هغه داسې پارټیانې چې هغه مضبوطې پارټیانې دي. ښه جي نور به په آخري کې د علاقه خوړه خلکو ته او پي کې 87 خلکو ته څه ویل غواړې، څه پیغام به ورکړې؟ زه د خپلې حلقې خلکو ته خصوصا د خپلې علاقې خلکو ته د نورې حلقې خلکو ته دا پیغام ورکوم چې تاسو د تیرو 15 کالو نه وګورئ چې دا خلک په تاسو باندې اقتدار کوي، دا تاسو نه ووټونه والي او بیا دی لاړ شي او دی د خپلو محلونو د موټرو د اسمبلیو مزې خلي شاته د تاسو که بیا د بچو د روزګار دپاره هم ځئ نو د هغې په کوڅو کې لکه د خیرمار ولاړ وئ که څه کار ته ځئ. نو زه د علاقې خلکو ته زما دا پیغام دی چې ځان وپېژنئ او دې پرې دا ووټ د خدمت دپاره استعمال کړئ، د خپلې خوشحالۍ او د خپلې ترقۍ دپاره استعمال کړئ. ډېره مهرباني د وخت راکولو قدرمنو. دا آزاد امیدوار حلقه پي کې 87 نه ولاړ دی سید علي شاه بخاري صاحب د سره مونږ دا مرکه وکړه، خبرې اترې به تاسو واورېدې. امید لرم چې خوښې شوي وي، خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. الله مو ښاد او باد لره، چېرته یې خوشحاله اوسئ. اجازت درنه غواړو د الله په امان.